لزوم الصمت وحفظ اللسان، د جبی حفاظت او غلی کې ناسته. کم سړی چې د عقل خاوني د صفت پاغه کې دنه یي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې من کان یؤمن بالله واليوم الاخر، څوک چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي نو خبرې ته وکړي فليقل خيرا، نو خبرې دي کوي. خبرې سړي چې دین سره تعلق ساتي ضرورتي د دې کوي. دویم اختیار شتی یا رسول الله؟ نو دویم نشتی. او لیسمت، یو غلی کی، یا به خبرې کوي او یا به غلی کوي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت ته د عقل خاوندانو ته. کم سړی چې ډیر غلی ناشي او پالتو خبرې نه کوي، دل الله یو وقار او عزت ورکړي. او کم سړی چې پالتو ګرځي خبرې ډیرې کوي، نه دې خلکو ته بې عقل ښکاري. یا د دین په باره کې خبرې کوه، یا خبره کو چې ضرورت وته ده، او چې پالتو خبرې کوي به کې مو په دې کې واستاده لپاره خیر. رب العالمین سوي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله اذا استرجو مبارك والبصر السمع غوغنا، البصر استرجي، والفؤاد دزغنا، كل اولئك كان عنه مسؤولا. درس بتپوس کی. نو کوم سړی چې خبر ډیری کوي حساب کتاب دروند دی، او کوم سړی چې خبر ډیری نه کوي حساب کتاب لند. او چې سړی د الله دین مبارک لګیا دی حساب کتاب وسرشتي، خو دې خبرو ته فائدې ملوي. یو سړی د ضرورت خبره کوي، د مباح خبرې دې خبره نه، خو پالتو چې سړی لګي او دا ته چې لازم به یوځي کې خطا کوي او دا خبرې د لاس او به پساوي. کم سړی چې خبر ډیری کوي د دې جبې د لاسه تبا کوي. او چې سړی لګي د ګارانټي څوک ورکولی شي چې دی به د جبې نه داسې خبره نه وباسي چې هغه به ته نقصان رسوي؟ هېڅوک دا ګارانټي نشي اخیستی. چې ډېرې خبرې کوي لازم به د خولې نه سره وځي، او چې سره ووتو دی ذمهوار شو. ځکه دا خبره کوي هوښیار خلک وایي ژبه ستا په کنټرول کې ده، ژبه ستا په کنټرول کې ده چې څو پورې دې پې خبره نه یې کړي، او چې خبره دې پې وکړه نو بیا ته دې خبرې په کنټرول کې شوې. اول خبره ستا په کنټرول کې وه، ستا د طاقت لاندې، خو چې خبره دې وکړه اوس ته د خبرې په کنټرول کې ستا هېڅ نه چلېږي، خبره دې کړې ده. الله سبحانه وتعالی دوه ملائک مقرر کړي چې هغو ته ویل کېږي کرامن کاتبین. دوسې نه دي، لیکل کوي. لیکي څه؟ دغه خبرې لیکي دا کمې جې ته وي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان چې کومه خبره هم د خولې نه وباسي، رقیب عتید په ده باندې یو چوکیدار، یو لیکونکی ملک په دې اوږه باندې دی، هغه په ټکه دا خبرې لیکي. هسې ولیکلې بس ختم. کتابونه هسې ډک شو، ستا عملنامې هسې ډکې شوې، بیا به دا وایي الله سبحانه وتعالی ختم به یې کړي. د دې هرې خبرې به تا سره حساب کتاب کېږي. تاسې لیکلو چې موږ وایي لیکي دي کمپین ډکېږي، خو لیکل به حساب. حساب نه بعد یا جنت یا جهنم. وړه خبره خو نه ده. د هره خبره چې ته د خولې نه وباسي د دې ته ذمهوار. لقمان حکیم خپل زوی ته چې وصیت کوو نو یو وصیت ورته دا کړی و، وی حکمت ته ټول ونه ښیم. د هغوی پلار ټول حکمت راته څنګه ښه؟ وي په یو ټکي به ته ټول حکمت وښیم. وی څه؟ وی غلی کښېنه، دا اوچت حکمت دی. بیا ورته وی وقلیل فاعله، خو دا حکمت د ډېرو لږو خلکو سره دی، دا د ډېرو لږو خلکو سره. امام مالک رحمه الله سوي وی هر شی چې زیات شي پیدا ورکوي، هر شی چې زیات شي پیدا ورکوي سوای د خبرو نه چې زیات شي انسان تباه کوي. نور چې کم شی هم د دې خبرو نه علاوه هغې ته وګوره چې زیاتېږي پیدا به تعالی درکوي، سوای د دې خبرو نه چې دا ډېرېږي نه تبره تباهي طرف ته بوځي. امام فضیل ابن عیاض رحمه الله وی شیئان یقصیان القلب، دوی شي نه دي چې د انسان د زړه ګټه کړي، کثرة الکلام ډېرې خبرې، وکثرة الاکل او ډېر خوراک. کوم انسان چې ډېر خوراک کوي او کوم انسان چې ډېرې خبرې کوي د ده د زړه کلک شوی وي، په ده باندې اثر نه کېږي. او دا نن سبا غټ مرض دی، د زړونو کلکېدو غټ مرض دی نن سبا.
نصیحتونه ډېر کم خلک قبلوي. نتیجې دي اسباب به شي وګرځي چې خلکو د زړونو ولي تور شوي دي. یو غټ سبب د زړونو ولي تور شوي دي او کلک شوي دي، غټ سبب به تاسو دا ملو شي چې خلک خبرې ډېرې کوي، چې خبرې کوي هغې سره د زړه کلک شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وصیت کړو، دا ژبه یې داسې راوویسته، وي امسک علیک لسانک، د خپله ژبه ونیسه، کنټرول کې ساته. دا نصیحت ورته رسول صلی کړو. دا د رسول صلی نصیحت دی، وي داسې نصیحت دی چې رسول صلی متاول لګیو، وي مونځ کوه، روجي نیسه، دا کوه دا کوه. بیا ورته په اخر کې وي دې ټولو هغه جړله ته ونه ښیمه. وی رسول الله دا خو ډېره ښه ده، یعنې دې ټول خیر جړله به ته وښیم. وی رسول الله څه ده؟ ژبه یې سره ویسته، دا ونیسه، بس دا کنټرول کې ساته، دا غټ خیر دی. بیا یو صحابي د رسول الله تپوس وکړو، یا رسول الله ولې الله به موږ په دې خبرو باندې نیسي څه؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی جهنم ته خو به دا خلک ډېر ولیږي د دې ژبو د لاسه. غالبا خلک چې به جهنم ته ځي هغه به د دې ژبې د لاسه ځي. نو ژبه کنټرول کې ساتل، دې ته سوچ وکړه الله تعالی څو غوږونه درکړي او ژبه یوه، دوه غوږونه یو ژبه. ولې؟ وی اوره ډېر او وایه لږ، د دې لپاره درکړي. که په خبرو کې فایده وي او په اورېدو کې نه وي، نو بیا به یو غوږ وي او دوه به ژبې وي چې انسان زر زر خبرې کوي، په یو ژبه هم په بله باندې. خو دا بعض خلک داسې دي چې ژبه یوه ده خو استعمالوي داسې لکه دوه درې چې وار پې نه موندې کېږي، بس لګیایي بریک پکې نه وي. دا انسان ګناهونه خپل چې دی ودېرېږي چې دنه به څومره غلطې خبرې شوي او غلي کلی شوي دي. او یو غټه ورځ دی چې هغې ته یوم القیامه وایي 50,000 کاله د هغې وخت دی، او په دې 50,000 کاله کې به ستا نمبر هم راشي. تا سره هم الله سبحانه وتعالی حساب کتاب کوي. د حدیثو دي علماو د الله سبحانه وتعالی بس یو تقوا، یو پوهه ورکړي. هغې وجه چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو حفاظت کوي، ځکه ډېر اوچت خلک دي. نو هغو د بعض کسانو نه حدیثونه نه دي اخیستي، یعنې پلانې کس دی حدیث ورته یاد وي، دنه موږ حدیث نه الو. ولې؟ وایي دې خبرې ډېرې کوي، یعنې د خبرو د ډېروالو د لاسه د ده نه هغه حدیث هم پرېښودی. يا الله